السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو به اورېدلي وئ لباس دا وایي د شخصیت عکاسي کوي او اختر او داسې خصوصي مواقع چې وي نو په هغې کې بیا د خلقو د شخصیت خیال ساتل، د هغه د لباس خیال ساتل، دا د ټیلر ماسټر د هغه کارکردګي وي او د هغه شاهکاري وي. د پبو علاقې دبنګ او مایاناس ټیلر ماسټر شاه خالد چې زینت ټیلر باندې مشهور دی، نو په لاره تېرېدم نو ومې کته خپلو ملګرو سره یو خصوصي سپیشل پاټی اهتمام کړی و، نو ما هم پې چاپه وواله، یو څو نوړی مې ورسره ویشتې او ډېره فري دي مې صحیح کړو که نه. نو دې ورځو کې ټیلر ماسټر چې وي هغه ډېر نوزګاره وي او ټول دا روجه چې ده نو ده پسې خلک لی په لی ګرځېدلي دي او نه دی میلاو شوی. او اوس مونږ صحیح کړو، نو ما ویې یو څو خبرې به ورسره وکړو او دا پارټي به یې هم یادګاره کړو. یا خالد بھائی السلام علیکم. څه حال دی؟ خیریت دی؟ اختر دی؟ تیارې د څه پوزیشن دی؟ ماشاءالله لګیو کار خو ماشاءالله ډېر حده پورې کور کړی یم دی، برابر شوی دی. د دې وجې نه خو روټۍ بنده نه که؟ نه دا بلکل بلکل. دا ما هم بې ټایمه غوندې شروع کړه، خو ما یې دا پارټي یادګاره جوړوله، که ده باندې بده لګېدلي وم هم څه خبره نه ده. ښه څه پوزیشن دی اوس؟ کپړې هلې که نه؟ اوس خو کم مونږ ته پاتې چې دا هم برابر شي ماشاءالله، دا به د الله پاک ډېر احسان یې چې دا پوره شي. ورځ شته نه، کارونه مونږ ډېر ښه ده پورې تیار کړي دي، بس داسې لږې کپړې پاتې دي، انشاءالله چې ورځ دوه کې بلکل فارغ شو. نو تاسو ته خو ډېر زیات رشي خو بل بلکل دي، بلکل ډېر رشي نه برابرېږي. مونږ شانه کسټمر دي نو ټول اډر مونږ نه شو تیارولی. بلکل مونږ نه پدې کې داسې هم وي چې هغه بیا پاتې کېږي اختر کې. بلکل دي بلکل مونږ خو پاتې نه یو پاتې شوي، نه چې ستاسو شوي دي اکثر لا چې کوم دی هر اختر کې 500 سوټ تېر ځل زما پاتې وي. بلکل دي پاتې، بلکل پاتې وي. په دې ځل انشاءالله کار په اندازه شته نو ډېر خلک ورکار کنټرول لري. نه تاسو له خو پکار دا دی چې کاریګر زیات کوي، ځکه چې د خلکو یو اعتماد دی، ټرست دی. بلکل هغې دپاره تاسو تیاری نه کوئ چې اچھا کپړې هم پاتې نه شي؟ جی ولې نه، بلکل کاریګر هم کوشش کوي چې زیات شي. په دې روژه کې دراصل روژه وي نو کاریګران هغه عمره کار نه شي کولی چې څنګه کار په پروژه کې کېږي، ځکه چې روژه وي بل پکې هلکان به ستړي هم شي، غونډه میاشت وي ونې به نو په دې وجه کار کم وي. د عام ورځو په نسبت روژه کې کار کم وي، زیات نه کېږي. شاه خالد بھائی دا وړوکی غوندې دوکان دی، نو هغه نور دغه کوم ځای دی؟ تا بل یو ویډیو شیر کړې ده، هلته به لاړ شو، هلته ځو دوکان ته ولاړ شو، هلته ځو همدلته نه به لاړ شو. ګرانو کتونکو دا دلته د ده هغه آفس غوندې دی، ډسپلی سنټر ورته ویلی شو، خو بل ډسپلی سنټر تاسو ته ښیو هغې ته به ځو. دا بول بلیه دي د پبو او په دې کې دننه ډېره لویه مشینري او ډېر لوی الحمدلله کاروبار دی. الله دې پکې وله برکت واچوي. نو یو تعارف هم دی او د خلکو اعتماد دا څنګه جوړ شوی دی؟ جی بس موږ خپل طرف نه کوشش دی چې تاسو سره خواري ډېره وکړو، د خلکو چې خوښه شي دا ماشاءالله د کپړې خوښې شي دا زموږ لپاره ډېر اعزاز خبره ده. او بل زموږ ټول کسټمر چې کوم دی د لرې لرې نه راځي، دوی دپاره موږ خصوصي کوشش کوو چې کار د دوی دپاره لکه ډېر مزېدار وشي او خوشحاله لاړ شي. باقي د لاس پو کار دی خامخا 19-20 راځي پکې راشي، زموږ دا نه خوښه چې یو کسټمر خفه شي یا مثال کې طور پر هغه ګیله راشي، خو بیا هم دا د لاس پو محنت دی خامخا پکې وشي. ګرانو کتونکو دا هغه ویر هاوس ورته ویلی شو، لوی سټور دی چې دلته نه داسې پلهي بیا ټول دغه ته کېږي. او دا دلته کې زمونږ څه ملګري ناست دي. السلام علیکم. دا د خصوصي شاګردانو کې راځي، ملګرو کې راځي. څه نوم دی وروره؟ زما تصور لهیره نوم دی، زه کارګر یم، شاګرد خبرې کوم. څومره وخت دی شو دلته؟ ما خو 10 سال وشو او 10 سال نه زه لګیام دلته کار کوم. د کېما کم از کم ګاګ ډېر زموږ نه خفه زه ګاګ خپله دغه کوم که د غلطي مونږ نه شي نو موږ ترې معافي غواړو، او نور داسې خامخا سخته خبره شي دا یې هم ترې معافي غواړو، او خامخا لنډ اوږده دغه ټایم وي مونږ ورته خبرې مبرې کړو، په هغې کې مونږ لکه معافي غواړو، خفه رانه نه شي. دا شاه خالد بھائی فرنٹ لاین شاګرد دی چې هغه
سخت او دغه برداشت کوي بیا د ګاکم او د کسټمرم او دا ملګری ستا اوس نوم دی امتیاز احمد ها څومره وخت مو تقریبا 15 سال ماشاءالله واړه رالوی شي دا ګرانو کتونکو دا یو ډېره لویه تجربه ده او یو ډېر لوی محنت دی دا تاسو ته چې ښکاري په دې باندې ډېر لوی کوشش شوی دی او په مزه مزه دلته کې په پبو کې دا یو داسې ډېره لویه غټه کمپني جوړه شوه چې را روان وخت کې به ټکنالوژي سره تړلي او د موبایل په بټنه به د خلقو ته کسټمر ته د هغې د خښې کپړه بغیر د بازار تلو نه زما چې کومه اندازه ده نو د بازار تلو نه د هغې اختر او د هغې خوشحالو د هغې ذهن مطابق د هغې د شخصیت مطابق به تیاریږي شاه خالد بھائی څه دې لپاره څه تیاری شوی دی چې ستاسو کوم کسټمر دی چې هغه د کپړو دکان باندې ونه ګرځي ځکه چې هر یو کسټمر تا ته پته چې بټنه څنګه غواړي سلایي څنګه غواړي کپړه څنګه غواړي موږ خپل طرف نه کوشش کوو چې کسټمر ته نور هم لکه ډېر ښه کار وکړو او خوشحاله دی شي او کپړې دي کسټمر له پکار دي کپړه لږه خالي ده بهتره ده ځکه چې نن سبا دا نه ګراني ده دې دوران کې لکه کپړې کمزور کپړې د قیمتونه ډېر زیات دي چې کپړه کله ښه وي نو په هغې باندې سلۍ ډېره مزېداره کېږي په وجود چې واچولي شو ډېره مزېداره فټ راځي اکثر له کپړه دا خو تاسو ورته څه پوره سیستم هم جوړ کړی دی هغه به اوس دې ټایم کې ټول کارونه تیار دلته پروت دي صرف هلته بوکینګ کوو نو ټول کارونه تیار پروت دي کاریګران بل ځای ناست بالکل کاریګران چې کوم دی خپل ځای د هغلته ناست دي او دا کټینګ ولې څوک کوي د کټینګ خپل کاریګران دي د وینځلو خپل دي د سلای خپل دي بټنو خپل دي د هر یو شي سره خپل وینځئ بالکل ټول کپړې به واش کوو بیا واش کوو بیا دغه فیوز پلان نه بار کوو په سوال فیوز پلان کې دغه بټنه بار کوو هغه ماشین کوم فیوز ولې کنه ښه دلته ماشین هم شته ګرانو کتونکو دلته دا پریس ماشین چې دی تاسو به کتلي چې د کپړه جوړولو نه پس اکثر مختلفو ځایونو کې هغه بوجای شي لویه شي تنګه شي د هغې بنیادي وجه دا وي چې هغه په موقع باندې ونه وینځلی شي او پریس نه شي استری شي دا ماشین هم تاسو ته هم دې سره چې کوم دی کپړه یو خرابېږي نه کم لنډېږي یو اوږدېږي هم چې بل شي بل دا بکرم نه خرابېږي ها بکرم هم پکې پریس کوئ ملګرو دا پورا سیستم دی که نه دا تاسو ته خو به د درزیانو د هغه ښکاري واړه واړه دوکانونه خو هغه ښه دا دلته کې دې کې دی کپړه اچوي دې کې تاسو کپړه اچوئ کپړه دې پرس کېږي بل چې دا کومې بوکرمې دي دا بوکرمې دې کې فیوز کېږي بیا جوړه کې بوکرم نه خرابېږي او جوړه لنډېده اوږدېده هم دې سره ختم شي دا ماشاءالله سره خپل پلان دی ماشاءالله په بو کې دا پوره یو کمپني ډیولپ شوه او داسې ماشین دا ډېر ګران بیه ماشین دی او پریسینګ ماشین دی ته ویلی شي چې دې کې استري کېږي ووینځلی شي او په لږ نمی کې هغه کپړه راخ کې شي په دې کې نو هغه په خپل ځای ودرېږي بیا هغه نه لویږي نه خرابېږي دا دی د کار پروت دی لا دا وګورئ نو زما مقصد دا و چې دا دی په بوته نوښار ته او پوره علاقې ته ومښولی شي ځکه چې دې ډېر لوی محنت کړی دی په دې باندې او دا بیا چې تیاره شي نو بیا دلته راشي او بیا د دې دفتر نه هغه ډسپلی سنټر دکان چې کوم بوکینګ سنټر دی نو هلته نه بیا کسټمر ته میلاویږي او دغه چې کوم شاته ملګری ناست دی نو دا د دې بیا ذمهواري دته بیا ټول معلوم یا نمبر او موبایل نمبر او کسان او د دې چې کوم کسټمر دی نو هغې کې بیا ورته مختلف چې کوم کرایټیریا ورته ویلی شو مختلف قسمه کسټمر نو هغه سره بیا ډیلینګ د هغې هغه ایکسپرټ هغه دی هغه ورسره زینت بای په تاسو به بیا بله انشاءالله دا واسکټې دا واسکټې او کوټونه د دې واسکټ هم نن سبا واسکټ خلک ډېر خوښوي او مزه هم کوي په وجود باندې
نو واسکټ ماشاءالله جوړو شلوار کمیس سره سره واسکټ هم جوړو او ان شاء الله چې خپل طرف نه کوشش کوو چې بهترین سلی وشي واسکټ یې جوړ شي شلوار کمیس باقي دا زموږ کار داسې چې د لکه د لاس په محنت دی راځي بعضې اوقات کسټمر ګیلو کې دا زمونږ هم نه خوښه د هغې نه زیات موږ خفه کېږو چې یاره دا کار دا ولې دې کې مسله راغلې ده نو به هر حال موږ خپل طرف نه ډېر کوشش کوو چې کار خپل کسټمر ته پبو ته نو ښار ته څه پیغام به ورکړو بس څوک هم له کوم ځای نه راځي الله دې خوشحاله او باد لري او زموږ د سر تاجونه دي او کوشش به زموږ دی چې دی له د ګیلې مو کول نه کړو کار ورته بهترین کار وکړو چې دی زموږ د لاس کپړی شي چې دی خوشحاله وي ماشاءالله ډېره مننه تاسو وخت راکړو